ګناه باندې کړي قرن کډر نه کړي نو سی کړ وسی تړ وسی دا ګناه سر رسی او دغه شان چې نیکیو کی نو نیکی پلار دینه کو نیک دینه کو قرن ک دینه کو نو سی کړ وسی تړ وسی پورې بدا برکتونه د نیکه دارس. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. یو بسته ته خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام لاړل یو عقیده دا موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام سره مرګري شو الله ورته خول جستانه زیات علم من خضر علیہ السلام نور کړي نو یو عقیده ورل علاقه ولا توي چې موږ مسافر یو موږ له خوراک سکا کې تنظیم وکړي نو فابو ان يضيفوهما هغه بسته ولا ورته انکار وکړه من مستیانه په خو ټل نه وي نو چې کوم علاقه باندې مسافر دی د علاقه ولا باندې بدل لازمیو چې دا هغه ملمنو مل مستیو کی هغه د مل مستیانه چورلټ انکار وکړه خو هغه باوجود هغه بسته کې د یو کور دیوال را کوک شوی نو دی خضر علی السلام او موسی علی خضر علی السلام را ورځو او بیا دوباره وال شروع کړل دوه په شریک هغه دیوال نه وو نو موسی علی السلام متوي عجیب سړی چې کومه بسته والا درلنونه روټه درنکړه د غید پر دومره کړهو چې راکوک دیوال ول رو نړو رو د غرزو بیا د وسره وو بغیر دیاله بغیر مزدوري دی وو او چوو دو اولو العزم پیغمبران دي خضر علیہ السلام و موسی علیہ السلام الله وی ولدا دو نبیان ما د دغه کور والا په خدمت کې ولاګول او دا دی کوک دیوال می ولا ول نه ښه وی زکه چې د دی پلار نه کو دا کور کې چې سیده دغه بیان نه کو یا نه دغه قران نه دی ویلي وی پلار نه کو پلار د عمل د برکت نن بچی سره دا معاملې کیږي او دی آیات په تفسیر کې هم لیکل دي چې د نیک سړی اولاد تر اوه پیړې پورې د الله په حفاظت کی دغه د رزق ذمہواری دغه د برکتونو بعض ټیم یو عالمي یو نیکوکار سړی هغه الله دنیا خکړي د خپل پلار نکړ نکډر نکد برکته خودل د چې دا خلق ورته ګوري نو د حسد د لاس ورته سوځي او دې ته سوچ نه چې دا رب د پلار نکغه برکات په دراوري نو بیا پس شاته پروپاګاندا دروغ جوړ ته خدا اصل د خو نه د قران مطالعه شته نه د حدیث مطالعه شته نه دین علوم سره شوق او شغف او جذبه شته نو بیا بل سره جوړیږي حالان کې دا قران کې صراحتن د دې آیات په تفسیر کې لیکل دي چې اوه پیړای پورې دا برکتونه الله په دې را نازلې درونو ځان د پاره مې استاسو د پاره چې په خپل راتلون کې نسل باندې رحم وکړو او په اوس موجوده ځان باندې رحم وکړو ګناه پریدو د زړه توبه واسو او د نیکه عزم وکړو الله به حالات مکمل بدل کی برکتونه برس او کنه داسې ګناهونه دا کم چې شروع دي نو دا نیکان من پکې بیا ورو پکې دل شروع شي بیا پکې دیم ورو سر دا داسې ګناه داسې ښه اثر دی ښه اثر دی ګناه سر سړی تډیر غټ زره رس ګوره عام معاشره کې نن سبانا د پخوانه دا یو سوچ شروع دی چې هر پلار دا کوششي چې زمرم چې خپل بچی ته دومره سپریدم چې بل تلاسونه نسی خپل بچی ته خپل کور پریدم خپل پټي ورته پریدم خپل روزګار ورته پریدم د هر پلار د خواهش او سوچي غټ کله پټي کله جیدات کله بانک بیلانس کله گاډي کله بنگلا هغه نیک اعمال دي دا اوکا بچی ته پر دا ارسل الله ور کوي او کو ته بچی لړی رم جمع کیو پنه کلار دی نه راړولې تا بچی ته اس سم پرې نه خودل ستانه ظالم پلار بل نشي کېدی چې کم تخپل اولاد سره بد وکړل ګوره عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه بیمار او چا زخر ور کړو بیمار او پکټ پروت او کله به هوش کله په هوش داغه او عبد الملک بن مروان یا دغه سان هغه اشرفه د سونی رو لګلې دینار چې سول لکونو حساب سره عمر ابن عبد العزيز نه رو لګلې کسه رو لګ چې هغه وای چې دا د خپل اولاد باندې تقسیم کا تا خو اسم نه دی پرې اولاد ته نه دی اورال د جمع کړی دي ستاره پس بدی سکی لہذا دا ورکا اغله چې کله قاصد راغی خلکو ته وای مانیغ کینه وکټ کې ناشته بانو شو تکیه ولا اوله کیه نه نه چې نیغه کینو وی ګورا
هغه ته وایا چې دا د چانه په کومه طریقه اغشتي دي په غلطه طریقه دا غي د خپل حق واپس کا زما اولاد ته د روپې اجتم نشتا اغه ته ما داسې سپریخي دي کو پاغه باندې قائم او دائم پاتې شو ستاد اولاد نه په زری سي خوخري او کو پاغه باندې قائم دائم پاتې نشو نافرمانو کې ولګیدل زما په نافرمانه اولاد باندې زه اشتراک نه لګوم روکیاوي چې بیا په الله سکي کو نافرمانه شو بیا چې په الله سکي کوي دی بیا ما سره داسې اولاد غم نشتا تاریخ لیکي چې وخت راغی عمر ابن عبد العزيز وفات شو الملك بن مروان وفات شو او په هغه زمانہ کې د جمعې په جامع مسجد کې په خوا به د اوس رواجونه شو ارزه جمعه په خوا به په خار کې یو ځای دوه ځای زیات نه زیات درې جمعه وکیدا بس غټ خار کې د جامع مسجد کې با د عمر ابن عبد العزيز اولاد د عبد الملك بن مروان اولاد خلکو په خپل سترګو لیدو چې کم ته لس لک دینار د سونه شربې پلار پرې خوي چې خلکو ته بلاس نیول سوالونه به کول او د عمر ابن عبد العزيز هغه بچی چې اسم میراث ورته نو پاتې په یو مجلس کې به پسونو اسونه او سونو او خان دا به خیرات کول لارو د سم نو برېخي او دا به خیرات کول دا غد تقوا برکت دي نن کوپلار غواړي چې زغپل بچی ته سپریدم چې دی رستو عزتمنی دی د نیک اعمال پریدي د بچی حفاظت به الله کوي او کو دورلا په حلال او پاراما ګډ وډ مال راجمه کو پری خو دغه مال بد باندې غټلې شوی مال په خشي نشي لګي دی دا بدل دا بچیم هلاک کوي تبا کوي به درلا خرابوي به درلا په خزې نشي لګي دی نو خپل ځان باندې رحم په خپل اولاد باندې رحم هغه توبه استغفار دی چې هغه مونږ کو ګناه نه مکمل توبه کو الله ته سوال کو ګوره ټول روز مونږ دیاړي مزدوري کو کنه چې د دې دیاړي مزدوري نه مخ کې دراوتو نه مخ کې ته 2 رکعات نفل کوا یو حدیث کې دی پوری دی وی جما د امت سره بنده سلور رکعات سارو کی وی زما د رب وعده د غسره چې ستا ټول کارونه به پورا کوم دی وی دومره کېله مې راغخته د نه خرسيږي دومره ټماټر مې غشتي دي نوزي هغه د پارسو کی وختي راشي جمع پریدي جمع بیٹی مکی دا کارونه د سره نورم به برکت راځي سلور رکعات دروس په شروع کې کوا الله جل شانه به ټول کارونه سمې سوره یاسین وایا ټول کارونه به سمې د دې زیات سخت نه او زلالت نه به الله ساتي په اسانه باندې رزق درکې او دا کوم خبره چې ما تاسو ته وکړي دا مخکې امت مخکینو خلکو ازمو کړی دي او دا برکتونه لیدلې دي او دا برکتونه حاصل کړی دي موت یقین په دې خبرو باندې کمزور دي نو ځکه په عمل باندې ناراضو نیک عمل چې هر نیک عملي داغي خو اثري او بد عمل چې هر بد عملي داغي بد اثر د خامخای دا کې دي نشي چې بد عمل دي داغي د بد اثر نه او نیک عمل دي داغي د نیک اثر نه نن پس هر بد عمل نه خپل ځان بچکو خپل متعلقه کسان بم بچکو خپل اولاد او ما تحت بم بچکو او خپل بم نیک کو بل بم نه تراولو کلم چې سکم برکت غواړي نه کې له ترقی ورکه الله به برکتونه درکې صحیح ده کنه ان شاء الله الله دې عمل کولو توفیق راکړي